ها زمون سولوشن چپټر دی دا په یاد ساتئ چې انتهایی آسان دی بالکل د 7 کلاس چې کوم دغه دی کنه هغه دی د دې دوه ټاپکونه زموږ صرف دی هغه مشکل دی او مشکل هم دی یو د مولریټي ټاپک دی هغه به ان شاء الله سباني کلاس کې به بچي زموږ 5 ورځې کې موږ په چپټر وسه شو د کولې ختمولې شو صرف د سولوشن بیسیک او بازي وخت کې راشي کوېسچن کې راشي ام سی کیوز کې راځي خامخا چې تاسو ته پته اول دې زموږ سولوشن څه شي سولوشن د لپاره موږ ویلو میکسچر استاد خو دې کنه اولنی چپټر کې او د میکسچر موږ دوه ټایپ ویلو موږ ویلو چې یو هوموجینیس دی یو څه دی هيتروجینیس دی اوس هوموجینیس موږ هغه میکسچر ته ویلو چې د هغه کمپوزیشن موږ ویلو چې ترو سیم مطلب دا چې هغه میکسچر نه موږ د کوم ځای نه پات راوړو هغه زموږ څه ذایقه او د هغې چې کوم کنسنټریشن دی نو هغه به څه یو شی دی تاسو چې نو په اوبو کې حل کوئ نو که د بر سر نه اوبه رالی او که د لر سر نه رالی هغه به یو شان پټ کوي که نه خو که تاسو پکې شګه ور واړوئ نو د لر سر نه رالی په هغه کې به شګه ډېره وي د بر سر نه رالی شګه به څه کمه وي په دې کوم کې چې یو شاني دي ته وایي هوموجینیس په کوم کې چې مختلفې دي ته څه وایي هیټروجینیس اوس سولوشن موږ څه ته وایو سولوشن معنی کوي چې a homogeneous mixture of two or more than two substances اوس چې دوه یا د دوه نه سیوا سبسټانس موږ راوالو د هغو دغه هوموجینیس میکسچر جوړ کړو دغه میکسچر ته موږ څه شی وایو سولوشن ورته وایو ټیک شو که نه مطلب دا مالګه تاسو راواغسته او اوبو کې هم حل کړه داسې هم حل کړه چې باقي پاتې نه شو دا ټول زموږ سره ټوټل کمپوزیشن یې سیم هوموجینیس وکړه دغې ته به موږ څه شی وایو سولوشن به ورته وایو ټیک شو ها اوس د سولوشن ټایپ دی زموږ سره اولنی زموږ سره تاسو به ویل ایکوس سولوشن څه شي ایکوس سولوشن څه ته وایي معنی کوي چې د سولوشن in which a substance is dissolved in a water کله چې ایکوا وایي اوبو ته څه ته وایي اوبو ته کله چې یو سبسټانس موږ په اوبو کې حل کړو دغه نه چې کوم سولوشن جوړ شي نو دغې ته موږ ایکوا سولوشن وایو موږ چینی راوالو اوبو ته ور ورته موږ مالګه راوالو اوبو ته ور ورته موږ چې هر څه اوبو ته ور ورته چې د هغې نه سولوشن جوړ شي نو بیا به ورته موږ څه شی وایو ایکوا سولوشن به ورته وایو صحیح شوه مالې کله دلته اګزامپل چې سالټ موږ راواغستو هغه په څه کې میلاو واټر کې میلاو ټیک شو که نه ښه بیا دی زموږ څه سالوینټ اوس د سولوشن زموږ سره دوه کمپوننټس دي دوه حصې دي لکه زه یو یادوم زه څه راوالم او په څه کې ور ورته وم نو دغسې د سولوشن دوه حصې دي زموږ سره یو ته سالوینټ وایي یو ته څه وایي سولوټ ورته وایي سالوینټ څه ته وایي ګوره ما لیکلې the component of solution which is present in larger amount is called solvent اوس د یو سولوشن هغه کمپوننټ چې هغه په سیوا مقدار کې نو دغې ته موږ څه شی وایو سالوینټ ورته وایو تاسو چیني اوبو ته ور ورته وایو نو چیني ډېرې اوبه ډېرې اوبه ډېرې که نه نو دا اوبه زموږ سالوینټ دي په کوم کې چې دا بل حل کېږي دغې ته موږ څه شی وایو سالوینټ ورته وایو سلوټ موږ څه ته وایو سلوټ وایي چې د کمپوننټ of solution which is present in smaller amount د یو سولوشن هغه کمپوننټ چې هغه په لږ مقدار کې موجود دي په څه کې موجود دي په لږ مقدار کې په سمال اماونټ کې موجود دي دغې ته موږ سلوټ وایو یا په پښتو کې تاسو داسې شی ویلی چې هغه سبسټانس چې هغه په سالوینټ کې حل کېږي نو هغې ته موږ څه وایو سلوټ ورته وایو تاسو په انګلیش کې وایي چې د سبسټانس which is dissolved in a water in a solvent is called solute صحیح شوه ها اوس د دغې بنیاد څخه د دې سلوټ او د سالوینټ په بنیاد څخه زموږ سره د سولوشن درې قسمونه دي څه دي درې قسمونه دي څه قسمونه دي ما لیکلی چې اول سیچوریټډ سولوشن څه شی سیچوریټډ نو ما لیکلی چې a solution which cannot dissolve more solute at a particular temperature مطلب دا دی تاسو اوبه راوالئ صحیح شوه که او دې ته چینی ور ورکوئ څه شي چینی او دا پکې حل کوئ داسې یو وخت به راشي چې دا چینی به پکې نورو نه حل کېږي دغه سولوشن ته چې دا نور چینی پکې نه حل کېږي دغې سولوشن ته وایي سیچوریټډ سولوشن څه ورته وایو سیچوریټډ سولوشن او هغه سولوشن چې په هغه کې په یو خاص اماونټ باندې نور سلوټ نه حل کېږي هغې ته موږ څه وایو سیچوریټډ سولوشن ورته وایو دویم دی زموږ څه انسیچوریټډ سولوشن د دې بالکل الټ یا مخالف دی ګوره ما ورته تاسو سولوشن اوبه راواغستې صحیح شوه هغې کې هم چیني ور واردې خو چې نور ور ورته وایي نور هم پکې حل کېږي نور هم حل کېږي که نه دغې سولوشن ته وایي انسیچوریټډ سولوشن څه شي unsaturated solution ما لیکلی چې a solution which can dissolve more solute at a particular temperature هغه solution چې هغه په یو خاص ټمپریچر باندې نور solute هم شي ډیزالو کولی او په هغې کې حل کېدی شي نو دغې ته موږ څه شي وایو دغه زموږ unsaturated solution ورته وایو ټیک شوه بیا دی زموږ څه سوپر سیچوریټډ سولوشن
वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन څه ته وایي معنی کلی چې a solution which can contain زکو دا غزي نه وي دا سیچوریټډ سولوشن دی زموږ څخه سیچوریټډ کې موږ ویل چې دې کې به نور څه نه حل کیږي نور چې وته سلوټ وراته هغه پکې نه حل کیږي اوس په دغه سیچوریټډ سولوشن پسې موږ اور بنو تاسو لیدلی کنه چینی بازي وخت وګو کې نه به حل کیږي نو به خلک اور بلې کنه ولی وته بلې چې دا چینی یو خاص مقدار دی چې دا پکې شي حل کې دی د سیوا حل کولو لپاره موږ ته ضرورت دی چې څه شی وته بلګو هیټ ولا ورته کنه نو باندې کې ګوره وته چې دا خپل مقدار د څه شي سپوز دته هم چې دلته نه دی 40 پورې 40 ګرام چې زموږ راځو منو د دې نه پس پکې نورو صحیح شو څومره 40 ګرام اوس دلته وګوره دغه سولوشن دی ګوره وته دغه د 40 ګرام والا سولوشن دی اوس په سیور بل کوم او دې ته څومره 60 ګرام څومره ورته 60 نو ټول نه سیوا پکې څومره زیاتل 40 او مخ پکې څومره زیاتل 60 مطلب تاسو د ګوسو بوج راواله کاغه کې من ګوسېږي او تاسو په زور وکي تاسو په دوه من ځکه یا یو نیم من پکې ځکه په زور پکې ځکه دغه سولوشن ته وایي سوپر سیچوریټډ سولوشن څه ته وایي سوپر سیچوریټډ سولوشن باندې کې چې سولوشن which contain more amount of solute than the amount required for its saturation چې د saturation نا کم amount د دې لپاره پکار دی دا غینه پکې سیوا amount of solution موجودي دغه amount دغه type of solution ته موږ وایو چې سوپر سیچوریټډ سولوشن ټیک شو به وګوره ټایپس اف سولوشن اوس د دې سالوینټ په بنیاد څه په دې بوک کې د ګیسې زما چې کوم بوک دی باغ کې د ګیس د سلوټ په مقدار سره لیکلي دلته چې ما ولیکل په نوې بوک کې دا د سالوینټ په مقدار سره د تاسو په دغه څه وګورئ اکاډینګ تو هغه نو دلته اوس ما لیکلي on the basis of solvent باندې لیکلي چې کوم یو پکې سالوینټ استعمالېږي دا کې په بنیاد سره لیکلي نو ولنې د ګیسیس سولوشن څه شي ګیسیس نو ما لیکلي چې په دې سولوشن کې ګیس از یوزډ as a solvent ګیس پکې به تور سالوینټ استعمالېږي مطلب ارڅ راځي او هغه په ګیس کې ملويږي په څه کې په ګیس کې ملويږي نو اول ما لیکلي چې ګیس ان ګیس یو ګیس په بل ګیس کې دا ډیزالو چې دا پکې حل شي ما لیکل نایټروجن انو ایر اوس دا نایټروجن کم دی کنه ایر خو ټوټل سیوا ده کنه خو لکه موږ لږ مقدار دا نایټروجن زمونږ سره سلوټ شو ایر زمونږ سره ډیر دی نو دا زمونږ سره څه شو نو دا ایر هم زمونږ سره یو ګیس دی او دا څه دی یو ګیس دی یو ګیس په بل ګیس کې حل شو دغه ته موږ څه شو ګیس سولوشن دویم دی لیکوید ان ګیس سولوشن صحیح شو چې لیکوید راشي او هغه په ګیس کې ملاو شي لکه واټر ویپرز باران چې کومه نمی ده تاسو لیدلې هوا می نمی دا وریدلې کنه نمی کې تناسب نو دا هوا چې کومه نمی ده دا واټر ویپرز چې کوم دي دا ان د فارم اف لیکوید په باسه صحیح شو او دا په څه کې ملاو شي دا په ایر کې یو لیکوید په څه کې ملاو شي په ایر کې ملاو شو دې ته وایي لیکوید ان ګیس سولوشن بل ته وګورئ سالډ ان ګیس ساده خبره ده چې یو سالډ په ګیس کې ملاو شي ما لیکلي چې کاربن پارټیکلز کله چې موږ اور بلو دا غینه تور کیږي کنه دا کاربن پارټیکل دی دا هوا ته لړ شي سموک چې څه ته وی لوګي دا اوس په دې لوګي کې زموږ سره د سالډ پارټیکل دی کنه یا کو تاسو راواله دوړه چې کومه ده صحیح شو کنه دوړه څنګه اوس توپان راشي او هغه کی کنه نو دلته زموږ سره څه شي سالډ راشي شي دی دا په ګیس په ایر کې موجود مشتمل شي او دغه څه شي د رواني ټیک شو کنه بل دې زموږ سره ټایپ اف سولوشن دا وبسته وایو لیکوید سولوشن څه شي لیکوید سولوشن اوس په لیکوید سولوشن کې څه شي دی مالي کلی چې لیکوید از یوزډ از ا سالوینټ په دې کې به زموږ سره دا سالوینټ څوکي لیکوید مطلب ارڅ په څه کې حل شي په لیکوید کې به حل شي اولنې زموږ سره ګیس ان لیکوید چې ګیس څنګه په لیکوید کې حل کېږي نو مالي کلی کاربن ډای اکساید ان واټر دا بوتل بوتل سولې دي کنه نو په دې وګو په دې لیکوید کې ګیس ورته نه کنه او حل کړي پکې نو دا ته وایو لیکوید ان ګیس سولوشن څه ګیس ان لیکوید سولوشن بل دې لیکوید ان لیکوید یو لیکوید موږ راوالو د بل څه نو دا خو اسانه خبره ده چې تاسو مالي کې دلته چې الکوهول راوالي او هغه څه کې حل شي الکوهول هم زموږ سره څه دي لیکوید دي او دا هم زموږ سره واټر هم څه دي لیکوید دي نو دوه لیکوید په یو بل کې حل شي بل دې زموږ سره سالډ انو لیکوید یو سالډ سبستانس دی هغه په څه کې حل په لیکوید کې موږ حل کو لکه څنګه سالټ موږ راوځو په څه کې واټر کې نو دا سالټ زموږ سره یو سالډ دی او په څه کې حل کو بل واټر کې حل کو بل دې زموږ سره سالډ سولوشن څه شي سالډ سولوشن و ساده خبره ده ته وګورئ په دې کې به زموږ سره دا سالمنټ څوکي سالمنټ په کې څوکي الته څوکو ګور الته ګیس الته لیکوید دلته با سالډ دی کنه اوس ګور ګیس ان سالډ ودسي وخت کې شي کېدای چې ګیس یو راشي او په څه کې ملاوي شي په سالډ کې پلیډیم زموږ سره یو میټل دی څه شي دی میټل دی
او په دې کې زموږ سره هایدروجن ډیزالو کیږي څه شي کیږي هایدروجن ګیس چې کوم دی کنه نو دا په دغه پلیډیم یو میټل دی په دغه کې څه کیږي په دې کې ډیزالو کیږي او دغه سولوشن ته موږ وایو ګیس انو سالډ سولوشن څنګه چې یو ګیس راځي او په څه کې دی راځي په سالډ کې څه شو دا وسیات ساتي په تیر پیپر کې راغلی دا ایگزامپل ساتي هایدروجن انو پلیډیم څه شو بل دی لیکوډ ان سالډ یو لیکوډ دی او هغه څه کې حل شي دا په سالډ کې حل شي مرګري ورا مرګري موږ راوالو دا لیکوډ دی او دا په ګولډ کې ملاوي شي په سرو کې ملاوي شي یا تاسو ډینټل فیلینګ کو دي د غاګونه چې ته جوړې کنه غاګونه چړکې صحیح شو کنه نو هغه ته کو تاسو سوچو کې نو هغه مرګري راغستي صحیح شو کنه او هغه په سیلور کې حل کړي نو یو لیکوډ راغستي هغه په څه کې حل کړي په سالډ کې حل کړي یا تاسو د سکارو کې جپس کو لیدلی تاسو کنه نو هغه کې لګي وبراوالي په سالډ کې حل کړي نو هغه زموږ سره سالډ سولوشن کې جوړ شي صحیح شو کنه بل دې زموږ سره بل د دې نه تاسو دام شي دا کولې چې کوم ریزلټ پاتې زموږ سره راځي نو دا ټول سالډ چې کوم سولوشن جوړیږي کنه ټول بچي سالډ هغه سولوشن په ټول لیکوډ او دا سولوشن په ټول ګیس صحیح شو بل دې زموږ سره سالډ ان سالډ یو سالډ موږ راوالو هغه د بل سالډ سره شي لکه زنک او کاپر دا یو بل څه میکسچر جوړ کی او چې کله هوموجینیس میکسچر ان ویل د سولوشن وي نو دا څه سالډ دی صحیح شو دا څه دی سالډ دی په دې لپاره دا د ماګرټ لیکل کېدای صحیح شو کله چې دی وو سالډ سبستانسز یو هوموجینیس سولوشن جوړ شي نو دغه د به موږ څه وایو څه وایو الایو ته وایو په الای کې ولې باندې کله براس دا یو چې ماګرټ صحیح شو کنه براس پیتل وته وای کنه دغه څه شي پیتل دی یو زموږ سویو تانبه ده صحیح شو نو ګوره وته زنک چې کوم میټل دی دا سالډ دی دا راغلی دی په کاپر کې ملاو شوی نو یو سالډ په بل سالډ کې دا وسه خامخا یاد کی په براس کې به زنک بچا کې ملاو شوی کاپر کې ملاو شوی په برونز کې به 10 صحیح شو کنه از د چې کوم دی کی آی دی په اس ان دی 10 با په کاپر کې ملاو شوی صحیح شو کنه دی یو ته پیتل وای یو ته راغو وای تانبه وای صحیح شو کنه بل د سټرلینګ سیلور خو پیژنې په هغه کې سیلور دی او په دغه سیلور کې څه شي کاپر دی ټیک شو کنه نو دا په څه شي شوی دا په ډیزاین شوی دی په دې کې څه 90% زموږ سیلور او 90% زموږ څه شي بلکې تاسو راوالي ګولډ سمپل ګولډ راوالي 80% پکې ګولډ دی او 20% په هغه کې زموږ څه دغه تانبه چې کومه ده نو هغه پکې استعمالي کې ټیک شو کنه نو باندې کې براسي څه شي دا پکې موږ ورته سره تاسو لیدلی کنه هغه کې تانبه مراد دی هغه پکې مکس کوي هغه زموږ څه شي دی سالډ او دا څه شي دی یا تاسو سټیل وګورئ صحیح شو کاربن دی هغه په آیرن کې دغه کې د ډیزاین کړي دي دا زموږ څه شي دی یو الای دا د دوه میټلز دی یو درې میټل جوړ کړي دي چې جوړ کړي یو درې میټل جوړ کړي صحیح شو بل دی کنسنټریشن اف سولوشن اوس دی یو سولوشن ګور کنسنټریشن موږ څه ته وایي دا کې ډیرواله یا کمواله تاسو ګوي کنه تاسو شربت یادوي دا پیکا دی او دا خوږ او صحیح شو کنه دا پیکا دی او دا خوږ دی د څه ده نو دغه پیکا او خوږوالی دی موږ کنسنټریشن څه وته وایي کنسنټریشن باندې کې د ریشیو اف سولوټ انو سالویټ او د یو سولوټ او د سالویټ چې کوم ریشیو د په یو سولوشن کې دغه د موږ دغه کنسنټریشن څه وته وایي کنسنټریشن وایي هغه کې زموږ سره دوه ټایپ دي یو شل سولوشن زموږ چې 100 ml واټر مارا واغستل څومره 100 ml ګوره دې طلب آسان ځای کوي په دې 100 ml کې ما یو ځل 20 ग्राम शुगर ورته او بل ځکه می 60 ग्राम शुगर صحیح شو اوس ګوره دغه ولا خبره نه کوو دا سچوریټډ او ان سچوریټډ ولا dilute become solution دا وایي چې a solution which contain a smaller amount of solute dissolved in a atom هغه solution چې په هغه کې لږ amount of solution موجود دی هغه ته موږ څه شی وایو dilute solution دا وایي اوس دغه solution دی او بل دی په هغه کې دغه یو ورو ودی کنه په هغه کې څومره دی 60 ګرام دی نو موږ وایو چې concentrated solution څه ته وایي a solution which contain a large amount of solute هغه solution چې په هغه کې د amount of solute څه پروتي ډیر پکې مطلب یو پیکا شربت دی یو خوږ شربت دی دا کوم چې پیکا دی دته ډایلوټ سولوشن وای دا کوم چې خوږ دی دته کنسنټریټډ سولوشن وای ځکه چې په هغه کې کنسنټریشن سیوا دی کنه په کوم کې ډایلوشن یو فینامینا موږ وایو څه شي فینامینا موږ وایو ډایلوشن کې موږ د سکار کوم چې یو کنسنټریټډ سولوشن به ډایلوټ کوو دا غي نه یو بل سولوشن جوړو مولیریټي به موږ وایو کنه نو مولیریټي چې موږ وایو بل خبره زموږ سره یو سولوشن دی او هغه دا سټانډرډ سولوشن وایي څه شي سټانډرډ سولوشن او سټانډرډ سولوشن څه ته وایي
داسې یو سلوشن چې د هغې موږ ته کنسنټریشن معلومي هغې ته به موږ وایو سټنډرډ سلوشن. داسې یو سلوشن ګوره دې ما وویل چې کوم 100 ml کې 20 ګرام دي که نه نو د دې کنسنټریشن موږ ته معلوم شو دې سلوشن ته اوس وایي سټنډرډ سلوشن ورته وایي. ټیک شو که نه په دغه باندې